دا د قیامت علامات دي ملګرو، انتظار کوئ، ډېر زر به قیامت راشي او دا ځمکه به وشلېږي، موږ به پې دننه شو. کوم حالات چې روان دي ملګرو په لور دیر جندول کې چې کومه واقعه مخې ته راغله چې یو بدبخته زوی ولګېدو، خپل مور او خپل پلار یې ویشتل. پلار په هغه ځای باندې وفات شو، مور بېبې زخمي وه، خو زه وایم زنکدن په وخت کې به یم دغې بدبخته زوی ته خیرې نه یې کړي، ځکه مور په بچي باندې ډېره زیاته خفه کېږي، ځکه د مور ته جنت ویلی کېږي چې دا جنت دی او پلار د جنت کنجي ده. نو دغه زمونږ چې کوم بدبخته رور دی ده به کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د جنت په انتظار به او په خپله باندې هغه جنت په ځان باندې بند کړو. اوس به دوزخ ته لویږي ځکه د خپل مور او خپل پلار هغه بېګناه شهیدان کړل. په څه به شهیدان کړي ملګرو وجه نه ده معلومه، خو زه درته بغیر لیدلو وجه ویم. دې پلار به ورته ویلي چې بچې ما حرام حلال نه دي کتلي، تا دپاره مې راوړي دي. بچې ما په ځان باندې سخت او تکلیف تیر کړی دی او تا داسې ون سایډ اخته جوړ کړي دي، تا باندې مې تکلیف نه دی تیر کړی او ستا خواهشات مې پوره کړي دي. مګر زه بې ځایه، مګر زه غلط، زه درته منت کوم بچي، منت به مې ورته کړی، سوال به مې ورته کړی. هغه مور هغې به مې ورته جړا کړي چې بچې سوال درته کوو، دا پلار چې درته څه وایي نو دا ستا د پیدې لګیا دی. زوی ورته ویلي چې زه اوس زلمی شوی ما او زما په لاس کې اوس طاقت دی، زه دا کولی شم چې زه تاسو ویشتلی شم. نو زه وایم په دقه خبره به ویشتي چې د پلار به ورته نصیحت کړی او دغه اوسني بچي دي چې نصیحت نه مني، نصیحت به ورته نه کې. حسن رضی الله تعالی عنه وایي چې کله په ښه او بد باندې پوه شو، هوښیار شو، نو د مور سره به روټۍ ته نه کېناستو. چا دې تپوس وکړو چې ته ولې د مور سره روټۍ ته نه کېنې؟ نو هغه ورته یو ډېر ښکلی جواب ورکوي، وایي چې زه د مور سره یو ځای ناست یم، زما لاس په نوڼۍ د پاسه پروت دی، زما د مور لاس راشي، هسې نه چې زما د دې مور لاس رکاوټ جوړ شي، زما دا لاس بېادبي زما نه ونه شي، نو زه د دې وجې د مور سره روټۍ ته نه کېنم. هغه خلکو باندې په دنیا د جنت زیری شوي، دومره بدبخته بچي شته په دنیا باندې چې مور او پلار وجني، مور او پلار باندې ډس کوي. دې مور او پلار به د دې بدبخته دپاره څومره تکلیفات تیر کړي، دغه مور به د ژمي دغه اوږدې اوږدې شپې دې ظالم ته تیرې کړي چې به ده کله تکلیف و، ځکه چې په دې بچي باندې تکلیف وي نو په دې مور او پلار ورسره ډېر تکلیف وي. حالانکه مور او پلار روغ وي خو د بچي هغه تکلیف نشي برداشت کولی او مور ته ډېر تکلیف وي، پلار ته ډېر تکلیف وي. پلار یې دا کوشش وي که په جب کې پیسې نه وي زی پردي دروازه وخي، چاته وایي یاره مینت درته کوم یو له 100 روپۍ راله راکړه، په بچي باندې مې تکلیف دی. ډېر په باباګانو به یې غوښتي هم هغه بچې رالګي او خپل پلار او خپل مور ولي. دا دماغ کولاو کوي دا تاسو په کوم طرف باندې روان یې. تا سره تکلیفات تیر کړي، د دغه تکلیفاتو د وجې مور ته د مور د خپو لاندې جنت ویلی شوی دی، په هغه دې ډز وکړو جنت دې په ځان باندې بند کړو. په کومو سترګو به د دغه مور او د دغه پلار سره میلاویږي په هغه جهان باندې که چېرته د ملاقات نصیب دې شوی و. داسې ژوند څنګه ژوند به ته تیرې مړه سوچ وکړه، خوب به دله څنګه درځي، د ورځې به په کومو سترګو د خلکو سره میلاویږي چې خلک به درته وایي دا هغه ذلیل هغه بدبخته دی چې د مور او پلار وجلي دي. ټیټې سترګې ژوند به تیرې. زه وایم تا دپاره دا ژوند سورنګار دی، اوس به ته لیونتوب طرف ته ځې ځکه تا خپل مور او خپل پلار مړه کړل. نو هغه مور او پلار که تا ته نصیحت کوي نو ابه ستا د پیدې کوي، دا به درته نه وایي چې زه بچیه ډانسونه کوه، زه بچیه نشې کوه، دا به درته نه وایي، دا به درته وایي بچي ما د سختې تېرې کړي دي، په تا سختې نه تېروم، هر څه مې درله کړي دي، خو یو منت درته کوم بچي چې سم ګرځه غلط مه ګرځه، دا به درته ویلي. دا خبره ستاسو د پیدې ده، که چېرې دې خبرو ته تاسو غوږ نه ږدئ نو یو ورځ به تاسو هم بیا دقه شانتې یې چې په خپل مور او په خپل پلار پسې به تمانچه رالی، ټوپک به رالی او هغه به ولئ. خو دا نصیحت په غوږونو کې واچوئ د دغه مور او د پلار. نو دا چې کومه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده نو الله جل شانه دې رحم وکړي. ګینې زموږ نوجوان نسل ډېر عجیبه طرف ته روان دی، سوچ نشته، فکر نشته. اوس به پلار بچي ته نه قاریږي. مونږ کتلی دي، مونږ لیدلی دي چې پلار نه تپوس وکړو دې زوی ته دې قار شه، دا زوی دې وران ګرځي، یر وروره وایي نه شو ورته قارېدی، که قارېږو ورته یا د کوره ځي مټیز ځي، مټیز چې ورته وایي که نه وایي د کوره مټیز ځي، یا بیا چې کوم حالات نو وایي هغه د کتلو نه وي، نو وایي د دې وجې مونږ ورته نه شو قارېدی.
خو که قاریږو ورته نو بیا پوزیشن بدلی نو اوس به بچي ته هم نه قاریږي ها چې کله را زلمی شي که نه نو بیا به ورته نه قاریږي که قاریږي ورته نو هغه خپل د زلمیتوب هغه نشه په څه باندې سړی په ټوپک او په تمانچه باندې نو الله جل شانه دې هغوی له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي د شهادت مرګ او دا چې کوم زوی دی نو الله دې ورته په دې ژوند باندې نظارې وښیي چې د کوم کار وکړو دی ټیکو نه کړو ما نوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زما په دعاګانو کې هر وخت چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته دلوي الله